الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة البقرة چې مدنی سورت ده، په دې کې الله تعالی بنیادی څلور خبرې بیانولې چې دوه په مقاصدو کې وي. یو مقصد د الله تعالی یووالی او د هغه توحید، او دویم مقصد پیغمبري د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و. او د دې دواړو د دفاع دپاره د جهاد مسئله ذکر شوه، او د هغې دپاره د انفاق خبره، د انفاق او د مال د لګولو مسئله هغه به وروستو راځي. علماء کرام استادان فرمایي جهاد او انفاق دا دوه ټیرونه دي یا دوه څانګونه دي د یو شي چې په هغې باندې هغه الوزي. جهاد بغیر د انفاق نه کیږي. د دې وجې نه قرآن کریم کې مسئله د جهاد د هغې سره جوخته مسئله د انفاق د مال د لګولو ذکر کوي. خو اکثر چې جهاد پرېښودی کېږي نو په هغې کې بنیادي وجه د مرګ نه یېری. نو دې حصه کې الله تعالی اول تربیت د مجاهد وکړو، د هغه د علاقې تربیت یې وکړو، د هغه د کور د تربیت دپاره 18 احکامات ذکر کړل. اوس چې هر څه بیان شو نو مانع او رکاوټ په جهاد کې هغه چې دی نو د مرګ نه یېره ده. نو الله تعالی یو واقعه ذکر کوي د بني اسرائیلو د دور چې په هغې کې څه خلک وو او هغې د مرګ د یېرې د خپلو کورونو نه تښتېدلي وو. نو الله تعالی په هغو باندې په لاره کې چې دی نو مرګ راوستو. علم ترى آیتا غور نه دی کړی الی الذین هغه کسانو ته خرجو چې هغوی وتلي وو من دیارهم د خپلو کورونو نه وهم الوفن په داسې حال کې چې هغوی په زرګونو ډېر خلک حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه. د آیت مقصد به مخکې ذکر کو، خو د آیت په اول سر کې یو ټکی راغلی علم ترى. آیتا غور نه دی کړی. د دې علم ترى خپله معنا د دې دوه معناګانې چې دی نو راځي، یو په معنا د لیدلو باندې، یو په معنا د پیژندلو باندې. علم ترى آیتا نه دی لیدلی، لکه موږ ویو چې یاره یو ځای کې یو چا یو شی لیدلی او وروسته بیا ور یادو چې تا هغه شی نه و لیدلی. یو په دې معنا باندې، یو په دې معنا چې چا یو شی پیژندلی په هغې باندې د هغه پویه راغلي، هغه ته به یې موږ ویو چې یاره ته په دې شي باندې نه پوهېږي، آیا ته نه پوهېږي په دې باندې. اوس د دې آیت دا دواړه معنی کېږي د دې ټکي، او دې دواړو ته چې دی نو په عربۍ کې یو رؤیت بصري وی په سترګو باندې لیدل، یو ته رؤیت قلبي وی په زړه باندې لیدل. د سترګو لیدل خو هغه محسوس دی چې یو شی ستا مخې ته یو تېیني. د زړه لیدلو مطلب چې دی نو هغه علم راتلل دی په یو شي باندې او په هغې باندې پوهېدل دی. ځینې خلکو د دې لفظ نه یوه عقیده اخیستې ده باطل عقیده، او هغه عقیده ته دا اخیستې ده چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې موجود دی، حاضر او ناظر، او دلیل یې دا ذکر کړی دی په دې خپله دې باطل عقیده باندې چې د دې آیت نه هغه اخیستې ده چې دا واقعه د حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا 1000 کاله مخکې شوې ده، او الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم مخاطب کوي او ته فرمایي چې آیتا نو لیدلی، هغه کسان ته نو لیدلی. نو مطلب دا چې نبی علیه السلام لیدلی وو، ځکه خو الله تعالی فرمایي چې آیتا نو لیدلی.
نو عقیده ته دا جوړ کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې چې دینو حاضر او ناظر. دا عقیده خو په خپل باندې باطله ده، ناروا ده، او د دې په حقیقت کې چې سړی سوچو کې نو خبره ډېره ګستاخی ته رسیږي. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې موجود شو، په هر څه باندې پوه شو. نو ځینې داسې حالات دي چې د هغې ذکر کول په خولې باندې نه راځي، او هغه پلار د زوی نه او زوی د پلار نه پټوي. نو نعوذ بالله بیا نبی علیه الصلاة والسلام هم په هغې باندې پوه شو. اول خو دغه عقیده ده باطله، ځکه چې دا د الله تعالی صفت دی چې هغه په هر ځای کې چې دی نو د هغه علم موجود دی، د هغه قدرت په هر ځای کې موجود دی. عقیده که هر څنګه د خو هغو خو دلیل نیولی دی، نو د هغې جواب په کار دی. نو جواب د هغې دا دی چې دلته د علم ترا دا په معنا د دې نه دی چې آیاتا لیدل نه دي کړي. دې ته ویل کېږي رؤیت قلبي، په زړه باندې لیدل، او د زړه لیدل چې دی نو هغه پویه ده. نو مطلب دا شو علم ترا آیاتا، علم تعلم آیاتا نه پویا، آیاتا غور نه دی کړی. او د دې جواب د دې بل دلیل د احادیثونه په بخاری شریف کې یو روایت دی، نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته رالی او خاندلی. او دا هغه وخت واقعه ده چې کله حضرت اسامه چې هغه د حضرت زید زوی رضی الله عنهما، د حضرت اسامه په باره کې چا دا ویلو چې دا د حضرت زید زوی نه دی، منافقینو دا خبره مشوره کړې وه. نو نبی صلی الله علیه وسلم کور ته رالی او خاندلی، او بیا او فرمایل حضرت عایشه ته علم تری چې تا دا خبره نه ده لیدلې چې یو سړی رالی او هغه قیافه شناسو په دې خبرو په اندامونو باندې پوهېدلو چېرې دا اندام د پلانکي اندام والا په شان ته دی. نو حضرت زید دا حضرت اسامه د خپل پلار حضرت زید څه چې دی نو په یو کمبل کې اوده و، د دواړو خپې راوتې وي، او هغه سړي دا وویل چېرې دا خپې ځنې د ځنو نه دي. حالانکه اوس نبی علیه صلات وسلام چې کله کور ته رالی نو حضرت عایشې ته دقه لفظ استعمال کو، علم تری. حالانکه حضرت عایشه په هغه ځای کې نه وه. بیا خو په کار ده چې حضرت عایشه هم په هر ځای کې چې دی نو حاضره ناظره وګڼي. دا د بخاري شریف روایت. علم ترا آیتا غور نه دی کړی الی الذین هغه کسانو ته خرجو چې هغوی وتلي من دیارهم د خپلو کورونو نه، وهم الوف او دی په زرګاو. ځینې علماو دا فرمایلی دي چې دا 8000 څوک 12000 یادوي، خو د 8000 نه واله د 40000 پورې دا قول علماو کړی دی. به هر حال چې هر څومره خو الله تعالی فرمایي په زرګاو ډیرو. او وتلي ولي حذر الموت د وجې د یېرې د مرګ نه. ښه د مرګ یېره په دیو باندې ولې وه؟ دې کې علما دوه اقوال ذکر کوي. یو قول او یو وینا خو دا ده چې دی د مرګ نه ځکه یېرېدل چې په دغه علاقه کې طاعون بیماري راغلی وه، او طاعون بیماری د وجې نه دی ویرېدل، او د هغې علاقې نه ووتل، یو ځای ته لاړل، او په هغې ځای کې میدان آس پاس چې کوم دی نو غرونه، او په هغه ځای کې چې دی نو دوی ویل موږ به دلته اوسېږو. او دغه طاعون زده چې کومه علاقه ده، طاعون یوه بیماري ده، هلته به چې دی نو نه اوسېږو. نو هلته په الله تعالی چې دی نو مرګ راوستو چې تاسو د مرګ نه چې دی نو یېرېږئ او د مرګ نه تښتئ. هم فقال لهم الله موتو، نو او فرمایل هغو ته الله تعالی چې مړه شئ. دا مرګ چې کوم دی نو د وخت نه مخکې دا په هغه نیټه باندې مرګ نه و، دې ته ویلی کېږي د وخت نه مخکې مرګ. او دا کله کله د عبرت دپاره الله تعالی په خلکو باندې راولي. حدیث مبارک کې راځي چې په کومه علاقه باندې طاعون بیماری راشي، وبا چې ورته ویلی کېږي، نو چې یو کس په کومه علاقه کې او په هغې کې دا بیماري راله، نو دا د هغې علاقې نه وځي نه، او چې کوم یو کس د علاقې نه بار دی دا د دغې علاقې ته داخلیږي نه. علما کرامو د دې بیا حکمتونه ذکر کړي دي چې ولې د یوې علاقې چې هغه آفت زده علاقې نو دا غځې خلک ولې بلې علاقې ته نشي تللی، او د بار خلک ولې منع شو. ډېر شه حکمتونه دي. یوه خبره خدا ده چې تدبیر او څومره چلونه خلک کوي د یو شي نه د بچ کېدو دپاره، نو د تقدیر په مقابله کې دا هیڅ کار نشي ورکولی. تقدیر په خپل ځای باندې چې نو هغه راځي، یدبر المدبرون والقضاء یضحکو، چې خلک تدبیر کوونکي چلونه کوي
او د الله فیصله په هغو پسې خاندي چې اوس وګوره دا ما لیکلي دي او ته لګې دا تدبیرونه کې دا دې په کار نه راځي. نو چې کوم مرګ د چا دپاره په کوم ځای کې لیکلی دی هغه به هسې راځي نو څه له دغه ځای نه تښتي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم، چې کوم مرګ نه تاسو تښتئ هغه به ستاسو سره ملاقات کوي. لکه دلته د دې خلکو سره څنګه ملاقات وکړو، دوی ته تښتېدل فقال لهم الله موتو، هلته چې دی نو پې مرګ راوستو. دویم حکمت د دغه ځای نه په نه وتلو کې دا دی چې کیدای شي د دغه علاقې کم خلک د دغه بیماری په جراثیمو باندې اخته شوي، نو دا خلک د دې علاقې نه چې وځي نو بیماری خو ځینې داسې بیماری نشته دی چې هغه د یو نه بل ته لګي. په خپله دغه طاعون بیماری چې دی نو دغه د یو نه بل ته لګي، نو دا بله دغه کس به چې دی نو د ځان سره دا بیماری بل ځای ته منتقل کړي، نو دا هم د احتیاط نه خلاف ده. او شریعت کې چې دی نو احتیاط باندې پابندي نشته دی. د دې وجې نه د دننه خلکو په تللو پابندي شوه چې ته دغلته اوس کښېنه انتظار وکړه او صبر وکړه. او حدیث کې راځي الصابر علی الطاعون کالصابر علی الزحف، چې کوم یو کس په د طاعون بیماری کې په یو ځای کې صبر کوي دا داسې دی لکه چې په جنگ کې یو سړی د دشمن په مقابله کې صبر کوي. او بیا دام پکې راغلی چې کوم یو کس په طاعون بیماری باندې صبر کوي او هغه په هغې کې مړ شي دا داسې دی لکه د دشمن په مقابله کې چې سړی مړ شي نو هغه شهید حسابیږي. دریمه وجه علماو دا ذکر کړې ده چې د دغې علاقې چې په کوم باندې طاعون بیماری راغلی ده دغه کې به کمزوري بوډاګان به زنانه به ماشومان به او غریبانان به په هغې کې ځینې به پکې مالداره وي. نو دا مالداره خلک خو به طاقت لري چې د دغې علاقې نه لاړ شي او دغه ځای پرېږدي، خو چې کوم کمزوري بیماران دي یا چې دی نو غریبانان دي هغوی به پاتې شي. نو چې بیماری په هغو باندې مرګ راشي د هغه بیمارۍ د وجې نه نو هغوی به داسې پاتې شي د هغو د کفن دفن به څوک نه وي. یو حکمت پکې دام شو چې نه ته دلته پاتې شه او په دې باندې صبر وکړه. او چې کوم خلک بار نه چې دی نو دننه ځي او هغوی شریعت منع کړي دي چې تاسو مه ځئ، نو په هغې کې حکمت علما ذکر کوي چې د هغې وجه دا ده چې کیدای شي یو تن د بار نه راځي او د هغه مرګ د مخکې نه الله لیکلی په دغه علاقه کې او دا دغې علاقې ته راشي او هلته مړ شي، نو د هغه نظریه او عقیده به خرابه شي. هغه به دا وایي چېره که چېرته زه نه وی تلی نو نه به وی مړ. حالانکې دا خبره خو صحیح نه ده. خلکو ویلي چېره وقالو لاخوانهم لو اطاعونا ما قتلو، صحابه کرام شهیدان شوي، منافقین ویل که چېرته دا زمونږه په خبره باندې تلی وی او زمونږه خبره یې منلې وی او نه وی وتلي نو دوی به نه وی وجلی شوي. الله تعالی ورته وفرمایل که چېرته تاسو په خپلو ځانونو باندې دا قدرت لرئ نو ځئ د ځان نه مرګ من دفع کوئ که نه فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. نو عقیده به چې دی نو خرابه شي. دا یوه وینا شوه چې دا خلک تښتېدلي و د طاعون بیماري نه وباوه. دویمه وینا دا ده چې دیو ته د جهاد حکم شوی او دوی ویل چېره موږ جهاد نشو کولی نو د هغې د وجې نه دی وتښتېدل. فقال لهم الله، پس وفرمایل دی ته الله تعالی موتو مړه شئ ثم احیاهم بیا یې راژوندي کړل. ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخا د لوی فضل واله دی علی الناس په خلکو باندې. لوی فضل یې دا وکړو چې دغه خلک یې راژوندي کړل او لوی فضل یې دا دی چې د خلکو عقیدې چې کوم دی نو هغه د دغه طاعون په شکل کې د عقیدو د حفاظت تدبیرونه ولا وکړل چې هلته مه ځه هسې نه چې عقیده دې خرابه شي. دا هم د الله فضل. ولکن اکثر الناس، لیکن زیات د خلکو نه لا یشکرون شکر نوباسي. وقاتلوا فی سبیل الله، د دې حصې اول او بنیادی خبره وجنګېږئ تاسو په لاره د الله تعالی کې. وعلموا او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوه ذات دی. من ذا الذي څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله تعالی ته ورکړه وکړي الله تعالی ته قرضا حسنا ورکړه ښایسته. ګوره د الله تعالی په لاره کې د مال لګولو په باره کې چې الله کوم الفاظ ذکر کوي هغې ته چې دی نو قرض ویلی دی. ځینې ځایونو کې انفاق حکم هم راځي د انفقو په لفظ باندې چې تاسو مال خرج کوئ، او اکثرو ځایونو کې دا یقرضو ټکی هم راځي په معنا د قرض ورکولو. او دا د دې دپاره چېرې انسان دا وایي چې زه چاله هسې پیسې ورکړم نو هغه خو دې بیا نشم اخیستلی، دا خو بیا یوه ښېګړه شوه احسان شو.
خو چې قرض یې ول ورکړي نو زړه مطمئنه چې زه واپس بلاله راکړي. نو الله تعالی فرمایي چې زما په لاره کې مال ولګوه او دا قرض وګڼه، په دې بنیاد چې طالب واپس د دې چې دینو بدله درکړی کېږي. قرضا حسنا ورکړه ښایسته، او ښایسته ورکړه دا ده چې ته حلال مال ولګې، او که چرته کم غریب باندې دې پیسې خرچه کړي نو چې په هغه باندې بیز باطنه نه کې او د هغه لا یمن ولا یؤذي، او هغه به تکلیف نه ورکې. تکلیف ورکولو مطلب دا چې د هغه مال یا د هغه خپل انفاق او د صدقې په مقابله کې د هغه نه چې کوم دینو ضرورتونه خپل پوره کې او یا په هغه باندې خپل خدمتونه کې، دا به قرض حسن نه دی. فیضاعفه چې دوچن کې الله تعالی دغه مال له د لپاره اضعافا کثیره په دوچندولو ډیرو سره. والله الله تعالی یقبض تنګی راولي ويبسط او پر اخره ولي ویلیه، او خاص دغه الله تعالی ته ترجعون واپس بکړه شي تاسو. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، دا بل واقعه ذکر کوي د بني اسرائیل د دور، او د دې واقعي اصل مقصد دا دی ضرورت الامیر، ضرورت الجهاد الى الامیر، چې په جهاد کې امیر ته جدينو ضرورت دی. دغه رنګي و اطاعته ولزوم اطاعته على الرعيه، او دغه امیر تابعداري دا په خلکو باندې جدينو لازمه ده. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، واقعه د بني اسرائیل د دور ده. استادان زمونږ فرمای چې د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت هارون نرستو پیغمبري چې دینو په بنی اسرائیل کې د یوشع ابن نون و، چې دا د حضرت موسی علیه السلام خادمو، کان یتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم، چې د موسی علیه السلام سره ګرځېدو خدمت به کو داغه او د موسی علیه السلام نه به علم حاصلو. وإذ قال موسی لفتاه، سورۃ کهف کې براشي اغم د دې سړي واقعا و یوشع ابن نون. د په دور کې بنی اسرائیل برابر او خسیو. بیا دا غي نرستو حضرت الیاس علیه السلام راغلو، داغه په دور کې خلق سیو. دا غي نرستو حضرت شمویل راغلو، او داغه نرستو به حضرت حزقیل راغلو. د حضرت حزقیل په زمانه کې چې دینو دغه مخکنی واقع شوی و، او داغه نه مخکې د بنی اسرائیل چې کم پیغمبر حضرت شمویل داغه په زمانه کې دا واقعا پیښ شوی و. الم تر الى الملأ من بني اسرائیل، او دا هغه واقعا و چې د خلکو په کورونو باندې جالوت عمالقو حمله کړې و د بنی اسرائیل په کورونو باندې، او د دې کورونه نیولیو، د دې څه اولاد هغه قیدیان کړیو، څه مالونه هم تنیولیو. نو دا کسان رااله او دا خپل پیغمبر ته ویل چې موږ له امیر مقرر کوم د الله په لار کې جنگيګو جهاد کوو. ویل ولی جنگيږي؟ ویل زمونږ حالت ته وګوره، زمونږ کورونه خلکو نیولې دي، زمونږ بچي قیدیان دي، نو څنګه چې دینو موږ جنگ ونکو. نو هغه ته پته واغو ته ویل چې تاسو به جنگ ونکئ. به هر حال داغو لپاره امیر مقرر شو. تفصیلی واقعه را روانه ده. الم ترى آیتا غور نه کړه ال الملأ یا غډلې ته من بني اسرائیل، د بني اسرائیلنا من بعد موسی، رست د موسی علیه السلام نا، اذ قالوا کله چې ویل یغو لنبی لهم، پیغمبر خپل ته ابعث لنا مقرر ک زمنګ د پاره مالکن یو بادشاہ یو امیر، نقاتل چې موږ جنگ وکړو داغه په امارت کې داغه زیر سایه فی سبیل الله، په لار د الله تعالی کې هغه زمنګ مشری، او داغه په تابعداري کې موږ د الله په لار کې چې دینو جنگ وکړو جهاد وکړو. قال او فرمایل دغه پیغمبر هل عسیتم، خامخا نزدې وي تاسو، ان کتبا کچرتا فرض کړی شو علیکم په تاسو باندې القتال جنگ، الله تقاتلوا دا چې تاسو به ونه جنگيږئ. هغه ته پته و چې تاسو جهاد نشي کولای، او که چرته د باندې الله جهاد فرض کو نو به بدن دا جهاد ونشي. نو غلی کینی تاسو مطالبه مکوئ. دی آیات کریمه د دې ټوکلې نه بیا ځنو خلکو چې دینو یو عقیده نیولې ده، او هغه عقیده دا چې ګوره پیغمبر هغه عالم الغیب، په غیب باندې پوهیږي. څنګه هم تی دا خبره معلومه کوي، ځکه چې دی پیغمبر هغه ته دا ویلي چې تاسو به جنگ ونه کوي، مطالبه مکوئ چې موږ جنگ کوو، زموږ د پاره امیر مقرر کړ. نو او هغه سی وشوله چې دی خلکو چې دینو بیا جنگ ونکو. پیغمبر ته وګوره د مخکې مالوماتو کنه چې دی جنگ نشي کول. نو دا غي جواب دا علما ذکر کوي چې ګوره اول خو حضرت شمویل علیه السلام د دیو د حالت د دیو د مشرانو په حالت باندې قیاس کو.
لکه څنګه چې فرشتو د انسان حالت هغه په پیری باندې ور قیاس کړو چې پیریان مخکې په دې ځمکه باندې اوسېدل او هغه به شر او فساد کو او یو بل یې به تویولي چې کله الله تعالی د انسان د پیدا کولو اراده وکړه نو هغه ویلي اتجعل فيها من يفسد فيها تاغه انسان پیدا کې چې د ځمکه کې به فساد کوي د یو بل یې به تویي نو الته موږ دا اعتراض کړو چې دوی ته څنګه پته ولګي نو دا غي جواب داو چې هغه د غایب قیاس په موجود باندې وکړو غایب انسان ولانو پیدا شوی داغه قیاسی په دې موجود پیری باندې وکړو چې دی جنگيږي او د یو بل یې تویي نو دسي به انسان می نو دسي د دې خلکو چې کم مشرانو نو داغو کارنامې دغه پیغمبر ته معلومي وي لکه سورته مائده کې داغو د دې د مشرانو کارنامې الله ذکر کړی دي شپږم سپاره تاسو راوړو صفحه نمبر 101 102 او آیات نمبر دی 24 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د یو قوم په خلاف باندې چې دینو دیو ته الله تعالی حکم کړو jihad وکي نو دی ویلي یا موسی اے موسی انا لن ندخلها یقینا منګه هیڅ نشو داخلي دلې دی کلیتا ابدا همیشه ما دامو فيها څو پورې چې دغه خلک اوسیدونکي په دغه کلی کې نو سوکو فذهب لاړشه انت تو وربک واسترب فقاتلا نو جنگيږي تاسو انها هنا قاعدون یقینا منګه دلته ناستیو دا د دیو د مشرانو خبرې وي دومره د بی ادبی نو پر هغه باندې چې دینو حضرت شمویل د دې وسنو خلکو حالت ور قیاس کو چې دی بم دغه چل کوي او دی بم دغه خبره کوي نو وسنه وته ویری چې جنگ نشي کوله د وسنه چې دینو دعوی مکوي دویمه خبره دا ده چې د آیات خو مکمل کنه په اخر کې الله تعالی فرمایي فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين حضرت شمویل ته الله تعالی په وحی صدا ویله چې ګوره دا خلک د جنگیدو والا نه دي ځکه چې د ظالمان دي او د جنگیدې نشي نو دا ته الله تعالی په وحی سره ویلو قالوا ولدي وما لنا او سشوي دي منګ لرا الله نقاتل دا چې منګ بهونه جنگيګو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې وقد اخرجنا حال دا چې منګ راایستل شي من دیارنا د کورونو زمنګنا او ابناینا او جدا کړی شي منګ د زامن خپلونه کورونه لالنی ولې دي زامن رانه قیدان کړی دي فلما كتب عليهم القتال پسر کله چې فرض کړی شو په دیو باندې جنگ تولوا نو دیو مخواړو الا قليلا منهم مگر لګو د دینا والله الله تعالی علیم پویو بالظالمین په ظالمانو باندې علما کرام فرمایي چې دیو له توفیق د جهاد ټول تور نکړ شو دا غي بنیادی وجداد چې دیو د الله په لار کې د جهاد غرض نو ځکه چې دیو کم جواب ذکر کړو په هغه جواب کې دیو صرف دوه شی نه ذکر کړل چې دا غي د وجنه منګه جنگ کو یو دا چې زمونږ کورونه نیولې شي دویم زمونږ اولاد چې دینو هغه نیولې شي بس دغه دوه وجې وي دا یو نه ویل چې موږ د الله تعالی د دین سربلندي غواړو د دې وجنه ځنې خلک یو حدیث نه یو خبره ذکر کوي دا حدیث چې حب الوطن من الايمان د وطن مینه چې دینو دا د ایمان حصہ ده نو دا حدیث نه دی بلکې دا چې کوم دینو د ځان نه چا جوړ کړي ځکه چې د وطن مینه کله کله د اسلام سره ټکراو راځي نو الته به تاسو کې به کم ایمان به تمخ کې نو دیو جنا او کله کله خو د وطن د پاره سکان او انګریزانم جنگيږي نو به غم مؤمنانی داغه د امینم به د ایمان حصہ د دیو جنا اصل د الله تعالی په دین کې چې جهاد دی نو داغي بنیادی چې کومه نقطه ده هغه د الله تعالی د دین د سربلندۍ د پاره صحابه ته پوښتنه کو د الله پیغمبره د الله په لار کې jihad څه ته ویل کیږي نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله چې څوک جنگ کوي د دې لپاره چې د الله دین اوچت شي او د دې لپاره خپل کوشش کوي مهنت کوي نو دغه د الله په لار کې جنگ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا امیر چې دینو د دیو د مطالبه مطابق مقرر شو خو دی ونه منل اخر کې بیا ومنلو خو اول په اعتراضونه وکړه وقال لهم او فرمایل دیتا حضرت شمویل نبیهم پیغمبر د دی حضرت شمویل ان الله یقینا الله تعالی قد بعث لكم خامخا مقرر کړی دی تاسو د پاره طالوت حضرت طالوت ملکن بادشاہ
ستاسو امیر چې دی نو هغه طالوت شو. طالوت دا د طول نه دی، وایي دا ډېر اوږد سړی و، د باډۍ نه چې کوم دی نو ډېر مضبوط وروسته راځي. نو د هغه د دیو دپاره طالوت ابن حنا دا ول امیر مقرر کړی شو. خو چې کله دیو دا خبره واورېده چې زمونږ امیر دا شو، اعتراض یې په وکړو. قالو ویل دی انا یکونو څرنګې به شي له د هغه دپاره الملک بادشاهي علینا په موږ باندې، ونحنو او موږ احقو ډېر لایق یو بالملک د حکومت د بادشاهۍ منه د دنا، ولم یؤتا او حال دا دی چې نه ده ورکړی شوي هغه ته ساعتا من المال فراختیا د مال نه. درې اعتراض یې پې وکړو. یو اعتراض یې دا و چېرې هغه دپاره حکومت په موږ نشي کېدی، بس خبره مختصر. دویم موږ زیات لایق یو. دریم هغه مالداره نه دی او د هغه د مال پراخي چې دی نو نشته دی. علما کرام فرمایي دیو دا اعتراضونه ولې وکړ؟ دا یې ولې ویلې چې هغه په موږ باندې بادشاه نشي کېدی او موږ د هغه نه زیات لایق یو. دا بله خبره خو په ذهن کې راځي چېرې دی ویلې هغه له پراختیا نه ده ورکړی شوي، نو هغه غریب و او دی مالدار و. خو دا دوه اعتراض یې ولې وکړ؟ علما کرام فرمایي اصل کې د حضرت یعقوب په اولاد کې چې کوم نسبونه را روانو نو هغه درې قسمه خلک. یو د لاوي دا د حضرت یعقوب زوی و، د هغه اولادو او د هغه په اولاد کې چې دی نو پیغمبرانو، او یو د یهودا په اولاد کې و، د هغه سلسله و د هغه د اولاد، او د هغه په اولاد کې چې دی نو شهزادګانو بادشاهانو، او یو د بنیامین اولادو، او د بنیامین اولاد نه شهزادګانو او نه صاحبزادګانو، یعنی نه د پیغمبرانو اولادو او نه د بادشاهانو اولادو، عام خلکو غریبانانو. او دا طالوت چې دی نو دا د بنیامین په اولاد کې. د دې وجې نه اعتراض وکړو انا یکون له الملک، دا خو چې دی نو نه د شهزادګانو نه دی او نه د صاحبزادګانو نه دی، نو دا به څنګه په موږ باندې چې دی نو مشر شي؟ موږ د ده نه زیات لایق یو د بادشاهۍ. ولم یؤت ساعة من المال او حال دا دی چې نه ده ورکړی شوي هغه ته پراختیا د مال. قال او فرمایل حضرت شمویل ان الله اصطفاه، یقینا الله تعالی غوره کړی دی دا علیکم په تاسو باندې. غلي کینئ، دا مو وایي چېرې د هغه په بادشاهي د هغه بادشاهي په موږ نشي راتلی. دا دې ته ویلی کېږي د الله تعالی انتخاب، رحماني انتخاب دی. دا څه جمهوریت خو نه دی چې په وټونو باندې هغه راغلی تاسو یو چېرې هغه وټونه کم دي او زموږ وټونه سیوا دي. نه، دا رحماني انتخاب دی. ان الله اصطفاه، الله تعالی هغه غوره کړی دی په تاسو باندې. او دویم که تاسو ویوئ چېرې د هغه د مال پراختیا نشته دی، نو د هغې جواب واوره وزاده، او الله تعالی زیاتی کړی دی هغه لره، زیاتوالی ورکړی، زیاتی کړی دی هغه لره بستتن پراختیا، فی العلم په علم کې، والجسم او په جسم کې. هغه له چې دی نو علم ورکړی دی، نو ستاسو د مال په مقابله کې هغه له الله تعالی علم ورکړی. او د هغه علم سو علما کرام ذکر کوي چې په شریعت هم د هغه علم او دغه رنګې سیاسي امور چې هغه د جنگ دي، سیاست الحرب او علم الحرب، د جنگ چې کم علم دی او پوهه ده نو هغه هم هغه ته حاصله وه. او دریم والجسم، او الله تعالی پراختیا ورکړې ده هغه ته په جسم کې. د جسم پراختیا د هغه دا وه چې هغه کې همت سیوا او استادان فرمایي چې همت هم د هغه سیوا او باډي او قد و قامت لکه مخکې موږ وویلې هغه هم د ده چې کوم دی نو برابر و. نو د دې وجې نه په دې دواړو شیونو کې د هغه پراختیا وه. او کله کله د امیر او د بادشاه د دشمن مقابل بادشاه سره چې کوم دی نو کله کله داسې د لاس مقابله هم راځي. حضرت خالد ابن ولید داسې ډېر شی چې کوم دی نو واقعات د هغه شته چې د دشمن په مقابله کې داسې چې دی نو جنګېدلی. نو خو د دې جسم نه مراد دا نه دی چې هغه په باډۍ کې چې کوم دی نو موټا سوټا دی، نه هغه تی نه دی مراد، صرف د بدن همت د هغه چې دی نو سیوا دی او مضبوط دی. والله الله تعالی یؤتی ورکوي ملکه بادشاهي خپله د دنیا من یشاء چاته چې وغواړي. والله الله تعالی واسع علیم، پر آخره وستونکی دی، پوهه ذات دی. وقال لهم نبیهم، شیخ غلام الله خان سے فرمای مان تو گئے، خبره خو اومن الله چیرې دا زمونږ امیر شو، صحیح ده، بس تا ویلې الله مقرر کړی دی، بس موږ څه نه ویو، خو یاره زمونږ اطمینان نه کېږي. ظاهري څه نښه چې دی نو موږ غواړو، ظاهري نښه موږ ته راوښیو. نو حضرت شمویل هغو دی ته وفرمایل وقال لهم، او فرمایل دی ته نبیهم پیغمبر د دی ان آیت ملکه، یقینا نښه د بادشاهۍ د ده
ان یاتیکم التابوت دا چې را بشي تاسو ته تابوت فيه چې باغې کې سکینه من ربکم سبب د اطمینان به د طرفه د رب تاسو نه وبقیه مما ترک او باقی حکمونه به دا غسنه چې پرې دي آل موسی آل د موسی علیه السلام و آل هارون او آل د حضرت هارون تحمله الملائکه په داسې حال کې چې چوت کړی به دغه تابوت فرشتو بچ دینو دغه راخستی. څه مطلب؟ دغه عمالقه او جالوتیانو چې وروسته د هغو مسئله چې کوم دین واقع هغه راځي په دې روان آیات کې. دیو د دینه چې دینو د تورات نسخې هغه قبض کړی وي او یو تابوت یو صندوق چې په هغې کې د تورات هغه نسخې پرتې وي هغې ته نیولې وي. نو حضرت شمویل دی ته وفرمایل چې دغه د تورات چې کومې نسخې دي په کوم صندوق کې پرتې دي دغه صندوق به ستاسو خواله راځي دا به فرشتو چې دی نو راخستی. څنګه به فرشتو راخستی؟ یا خو په دې طریقې سره چې هغو به په هوا باندې داسې به راوړي او د حضرت طالوت مخې ته به چې دی نو کېدي نو تاسو به وینئ دا به ستاسو د طرف نه دا به د هغه په مشرۍ باندې ظاهري چې دی نو نښه شي ځکه چې دی ډېر کوشش کړی چې دغه صندوق په څه طریقې سره حاصل کړي خو ته حاصل نه شو. او یا دویم دا چې هغه به په یو گاڑی کې به وي او هغه گاڑی چې دی نو غویان به راکاږي لکه نن سبا دور مطابق چې څنګه خرګاړي هغه دور مطابق چې دی نو دا یو لوی ښه گاڑی چې کوم دی نو هغه حسابېدو او دا به چې دی نو فرشتو را روان کړي او دا به د طالوت کور خواله راوړي او تاسو به په خپلو سترګو وینئ ستاسو اطمینان به په دې باندې راشي. اوس دغه سکینه یا دغه تابوت چې په هغې کې سکینه وه دا سکینه څه شی او وبقیة مما ترکه دا څه و. ځینې خلکو دلته چې کوم دی نو د تابوت نه صندوق مراد اخستی دی وایي په دې صندوق کې چې دی نو د حضرت موسی او د حضرت هارون تصویرانو. دغه وینا او دغه قول چې کوم دی نو دا خو بالکل باطل دی. پیغمبران چې دی نو هغو نه خپل تصویران جوړ کړي او نه په هغه وخت کې چې نو داسې کیمرې او نه چاته دا حکم کړی چې تاسو په لاسونو باندې زمونږ پټوان جوړ کړئ. نو د دې نه مراد په تابوت کې چې کوم دی نو هغه اطمینان و سکینه وه. سکینه و څه شی یعنی سبب د سکینې و سبب د اطمینان او سبب د اطمینان هغه د الله تعالی کتابي الا بذکر الله تطمئن القلوب. ذکر د الله تعالی هغه قرآن کریم چې الله تعالی فرمایي په دې سره چې دی نو په زړونو کې اطمینان راځي. الا بذکر الله وهذا ذکر مبارک قرآن کریم ذکر دی او په هغې سره زړونو کې اطمینان راځي. داسې هر آسماني کتاب په هغې سره چې دی نو اطمینان راځي. فيه سکینة من ربکم چې په دغه تابوت کې به چې دی نو سبب د سکینې او هغه سبب د سکینې چې کوم دی نو هغه دغه تورات دی. وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون. په دې بقیة مما ترکه کې څه شی د دې نه څه مراد دی؟ نو په دې کې دوه درې اقوال علماو ذکر کړي دي خو د ټولو نه غوره او علما کرام استادان چې کوم خوښوي نو د هغې نه مراد هغه باقي احکامات دي چې کوم لیکلی شوي په تختو کې هغه تی مراد دی. وبقیة مما ترک آل موسی. ځینې خلک دلته چې کوم دی نو د دې نه مراد اول په دې قول باندې موږ چې دی نو آیتونه به راواړو چېرې د دې بقیتو نه مراد ځینې احکامات و علم په دې باندې یو څو آیتونه به راواړو نو زه بیا به دغه دویم قول چې په هغې کې علماو څه نه څه اختلاف کړی دی. یو قول په دې باندې سورت هود راواړوي 209 صفحه په هغې کې آیت نمبر دی 86 بقیة الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. باقی د الله تعالی هغه ستاسو دپاره ډېر غوره دی. نو باقی د الله تعالی کوم هغه علم او هغه فضل او هغه تقوا او پرهیزګاري دا حضرت شعیب خپل قوم ته ویل چې دا ستاسو دپاره غوره دي. تاسو لګی وئ په ناب تول کې کمی کوئ او یو بل نه مالونه ووئ او هغې ته چې نو تاسو خیر ووئ. دغه خیر نه دی بقیة الله. یو پاڼه چې واړوي دوه پاڼې نو هلته بل آیات دی 116 صفحه نمبر 212 فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیة ینهون عن الفساد في الارض. پس ولنو من القرون من قبلكم د پیړونه مخکې ستاسو نه داغونه ولنو څوک اولو بقیة د علم والا د فضل والا ینهون چې هغې خلک منع کولی د فساد نه داسې خلک ولې په هغو کې نه موجود. نو دلته د بقیه نه مراد چې دی نو هغه علم او فضل دی او باقي حکمونه چې هغه
حضرت موسی اولاد او د حضرت هارون اولاد چې دین هغه پریخو هغه په دغه تابوت کې په دغه صندوق کې چې دین پراته. دویم قول ځنې خلکو دلته د دینه مراد د حضرت موسی امسا او داغه پټکي اخسته دي او دای ذکر کړی چې د دینه مراد په دغه صندوق کې د حضرت موسی پټکي او داغه امسا او سپړنی و غیره چې دینو پکې پرتی وي. په دې قول باندې د علماو دوه قسمه نظریې دي، دوه اقوال دي د دې قول په باره کې. یو قول دا دی چې ځینې خلک وایي چې د انبیاو چې کوم باقی شی نه دي نو هغه د تبرک د پاره د برکت د پاره د ځان سره ساتلی شي، او په دې باندې د ټولو علماو بلکې اتفاق دی چې د انبیاو نه پاتې چې کوم شی نه دي هغه د برکت د پاره د ځان سره ساتلی شي چې په دې سره په کور کې خیر او برکت راشي. نو په دغه وینا باندې د دینه مراد چې دی نو د حضرت موسی امسا او د حضرت موسی پټکی شو، د برکت د پاره د ځان سره ساتلی او د مشرانو ځینې شیونه خلک چې دی نو ساتي. خو د دینه ځینې خلک دا عقیده د تبرک چې دی نو عامت اخلي او هغوی وایي چېرې د دینه معلومه شوله چې څنګه د پیغمبرانو نه پاتې شیونه او د هغو د استعمال شیونه هغه د برکت ذریعه ده، نو دغه رنګې د عامو نیکانو د استعمال شیونه یا د هغو د بدن خته نوکان وغیره دا هم د برکت شیونه دي او په دې سره هم تبرک او برکت حاصلولی شي. یو نظریه د خلکو دا ده چې بس دا د پیغمبرانو په استعمال کې پاتې شیونه د هغې نه برکت حاصلولی شي، نو داسې د عامو خلکو چې کوم نیکان دي د هغو په استعمال کې پاتې شیونه د هغې نه برکت حاصلولی شي، د برکت دپاره د ځان سره ساتلی شي. خو دویم قول د علماو دا دی چې هغه زموږ د استادانو منتخب او غوره قول دی، چېرې د انبیاو مرتبه او د هغو په استعمال کې پاتې شیونه د هغې حیثیت جدا دی، د عامو خلکو جدا دی. او هغې فرمایي چې د پیغمبرانو چې کوم شیونه د استعمالو نو هغه د برکت دپاره جایز و چې سړی ځان سره چې کوم دی نو هغه پاتې کړي او وې ساتي، په دې عقیده باندې چېرې دې سره به ماته برکت حاصل شي، دا جایز دی. او په دې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو عمل چې دی نو ذکر کوي چې صحابو د نبی علیه صلات وسلام اوبه چې دی نو هغه به راخستلي چې کوم نبی علیه سلام به په اودس کې اوبه استعمال کړي نو هغه به په ځان باندې مږلي د برکت دپاره. دغه رنګې د نبی علیه صلات وسلام د حجة الوداع په موقع کې چې نبی علیه سلام مخته کوم سر خرولی نو د هغه سر خته صحابو کې چې دی نو تقسیم کړي، د سر د یوې حصې خته چې کوم دی نو یو صحابي له ورکړه، بیا د بلې حصې خته چې دی نو بل صحابي له ورکړه، غالبا حضرت ابو طلحه دی، او هغه ته بیا وفرمایل چې دا په صحابو کې تقسیم کړه. نو د نبی علیه صلات وسلام د استعمال شیو په صحابو کې تقسیم کړی شو، د برکت دپاره دا جایز. امام شاطبي په الاعتصام کې په دې مسله باندې چې دی نو ډېر تفصیل کړی دی چې آیا د پیغمبرانو په استعمال کې باقی پاتې شیونه هغه خو د برکت دپاره ساتلی شي، خو د صحابه کرامو شیونه یا د تابعینو یا د تبع تابعینو د هغې څه حکم دی؟ نو هغه ذکر کوي چې صحابو یو صحابي د بل صحابي یو د استعمال شی د برکت دپاره نه دی استعمال کړی، یا تابعینو د صحابو شیونه د برکت دپاره چې دی نو نه دي استعمال کړي. نو د دې نه دا معلومه شوله چې د بل چا د پیغمبر نه علاوه د بل چا د شیونه د استعمال د برکت دپاره نشي استعمالول. هغې فرمایي چې د تابعینو یا د صحابو د یو بل د استعمال شیونه د برکت دپاره د نه ساتلو دوه وجې کېدی شي. یوه وجه خو دا ده چېرې دا د سره جایز نه و ځکه صحابو د یو بل چې دی نو د استعمال شیونه نه دي استعمال کړي، او دویمه وجه دا کېدی شي چې جایز خو صحابه کرام چې دی نو د شرک نه یریدل، خوفو چې اصلي نه دا سبب د شرک جوړ شي، نو د یو بل د استعمال شیونه چې کم دی نو هغو نه دي استعمال کړي د برکت دپاره. به هر حال که هر یو صورتي
خو د نن سبا دور مطابق د هغې نه چې کوم دی نو ځان ساتل هغه لازمي دي، ځکه دا بیا ډېر د شرک ذریعه جوړیږي. راځي او هغه شیونو ته چې کوم دی نو ټیټیږي، که هغه د کعبې چې دی نو غلاف دی او که هغه نور شی نه دي چې هغه د خپل ځای کې د هغې احترام شته دی، خو ځینې خلک یې د هغه ځای نه راوړي او بیا هغې ته چې کوم دی نو داسې سرټیټي کوي. باقاعده ویډیوګانو کې موږ لیدلي چې هغې ته ښکته کېږي. دا خو حق د الله تعالی دی، نو حق د الله تعالی بیا بل چاله چې دی نو ورکول جایز نه دي. او بیا ځینې د الله تعالی قدرتونه یې که نه، هغه حاجي صاحب چې دی نو ویډیو کړی و په هغې کې وایي ګرمه چشمه ده او انډې چې دی نو په دې کې دغه کېږي پخېږي. دا اوس د الله تعالی قدرت دی. نو اوس یو کس به راشي چېرته هلته به مړ شي او هغه به چې کوم دی نو قبر مزار به جوړ شي، نو راتلونکي خلک به وایي چېره دا د پلانکي برکت دی چې هغه وګوره هغه چینه چې دی نو ګرمه ده، نو بیا به نسبت هغه ته کوي. او دا دغسې شوي دي. استادان زمونږ فرمایي چې ځینې ځایونو کې چې دی نو هغه چینی او بس خلک راځي او هغې ته وایي چېره دا د تبرک دپاره موږ چې دی نو دا استعمالو. هلکه په دې باندې څه دلیل ده چې په دې کې برکت دی؟ دا د برکت شیونه خو خاص دي. زمزم له لکه الله تعالی دغه شان ورکړی دی د برکت دپاره چې کوم دی نو دغه ته وړي، دغه اوس جایز دي. د دې نه علاوه نور اوبو کې اوس دا برکت نشته. دا کیدای شي په ځینې اوبو کې الله تعالی شفا واچوي، دغه جایز ده. لکه ځینې اوبه چې کوم دی نو الله تعالی ګرمي کې، ځینې یخي کې، ځینې خوږې ځینې ترخې. خدا پکې نشته چې د برکت دپاره ته نور چې دی نو راوړي او ځان دپاره استعمال کړي. نو زمونږ استادان فرمایي چې د پیغمبرانو د شیونه د استعمال چې د برکت دپاره دي هغه د پیغمبرانو څخه خاص دي. په دې باندې د نورو پیغمبرانو دغه شیونه چې کوم دی نو نشي ور قیاس کولی، ځکه د دواړو مرتبه جدا ده. هغې معصوم او دی چې دی نو ګناهګار دي. وبقیة مما ترکا او باقی حکمونه دي د هغه څه نه چې پرېښي دي آل موسی اولاد د موسی علیه السلام و آل هارون او اولاد د حضرت هارون تحمله الملائکه په داسې حال کې چې چوتوي به هغې لره فرشتې. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة لکم خامخا نښه د قدرت د الله تعالی ده. ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان وئ. فلما فصل طالوت بالجنود امیر مقرر شو، اوس روانېږي. خو د دې اوسه چې کوم دی نو خلک ډېر زیات وو. لکه ته به وایې چې دا اوله کې چې کوم دی نو دا جلسې ملسې چې کېدلې خلک به کې ډېري، خو چې کله د قربانۍ وخت راشي نو بیا هغه ټول خلک ورک شي. نو د حضرت طالوت سم چې دی نو لښکرې وې سمې جنود لښکرې ورسره وې روان شو. هغه ولیدل چېره دا خو زما سه کسان ډېر شو، خو صرف د ناره تکبیر والا دي، زنده باد والا کسان دي. نو د دې امتحان واخله. نو دغه وخت چې کوم دی نو د ګرمیو او دیو سفر وکړو مخې ته چې کوم دی نو نهر راتلو، نهر الشریعه. نو په هغې کې چې دی نو د دیو امتحان واخیستو او دا یې ورته وویلې چې دغه نهر را روان دی، چا چې د هغې نه اوبه وڅکلي نو دا زما ملګری نه دی. که چېرته په لاس کې چې کوم دی نو لږې اوبه څوک راخلي نو د هغې اجازت دی، دغه رخصت. نو په دې کې چې دی نو هغه کمزوري خلک ټول په دغه ځای کې پاتې شو. فلما پسر کلا فصله چې جدا شو طالوت حضرت طالوت بالجنود د لښکرو سره. قال نوی فرمایل ان الله یقینا الله تعالی مبتلیکم امتحان اخیستونکی دی ستاسو بنهرین په یو نهر سره. فمن شرب منه پس چا چې اوبه وڅکلې د هغې نه فلیس مني نو نه به دا زما د ملګرو نه. په دې سفر کې به زما د ملګرو نه نه وي. دا نه چې دا به سره نه مؤمن نه وي، ځکه چې په کبیره ګناه باندې څوک د ایمان نه وځي. دا خو د معتزله و عقیده و چې هغوی چا لویه ګناه وکړله نو هغه د ایمان نه ووتو. او ځینې پکې دا وی چې د ایمان نه ووتو کفر ته لا نه دی داخل شوی، ځکه کفر ته چې سړی داخلیږي نو د پیغمبرانو نه یا د قیامت نه یا د کتابونو نه یا د الله تعالی نه انکار چې دی نو هغه پکې ضروري دی. نو په کبیره باندې د اسلام نه ووتو خو کفر ته داخل نشو، دې ته ویل کېږي منزله بین المنزلتین، په دوو مرتبو کې منځ والا مرتبه. بهرحال د دې نه مراد فلیس مني، یعنی په دې سفر کې به زما ملګری نه وي، دا به زما څه نشي تللی. ومن لم یطعمه هغه څوک چې ویې نه څکلې دا اوبه فانه مني پس یقینا دا به زما د ملګرو نه. الا مگر من هغه څوک اغترفه چې په لاس کې اوبه راواخیستې غرفتن یوه لپه بیدې په لاس سره، یو په دواړو لاس سره اوبه راخیستل دي، یو په یو لاس سره. نو په یو موټي کې چا اوبه راواخیستې نو د هغې اجازت دی صرف خوله پې لمده کړي. اوس د دې دا منع دا یې ولې منع کړه؟ دا امتحان یې ولې واخیستو؟ یو خو د دې دپاره چې څوک اوبه ډېرې وڅکي نو هغه بیا مزل نشي کولی، مقابله د دشمن کې بیا هغه کمزوری کېږي. نو دا
جسمانی تربیت او داغو د پاره. او مخکې هغه په باره کې الله فرمایلی او کنه دل الله تعالی د جنگ چې کم دین او علم او پوهه ورکړي ده. دویم دا چې دا امتحانو چې خپل ملګری چې کم دین او هغه ته داغونه امتحان اخله کله کله چې باغی کې پته لګي چې دا ټول دغه د کاری کسان دي کنه اسی چې نو خانه پوری کوي. نو د دې وجنه امتحان واخ فشربوا منه پس دیو به وسکلی دا نهرنا الا قليلا منهم مگر لګو د دینا. برا ابن عازب رضی الله عنه فرمای چې منګه دا ګمان کو چې هغه د بدر چې کم صحابه او تعداد داغو په تعداد باندې 313. فلما جاوزه پسر کړه چې پوری وتل دغه نهرنا هو دا طالوت والذین واکسان امنوا معه چې ایمان راوړل دغه طالوت سره مؤمنان چې دین او هغه تیر شو. وس ګوره چې کوم کسان وبس کلی وی هغه په غزه پاتې شو هغه په دې نیر باندې بیا نه دی راوتلی او په دې باندې د علماو ډیر اقوال دي. ځینې کسان دلته چې نو خطا کیږي هغه وی چیرې دارستو را روانه خبره چې کومه ده کنه قال الذين يظنون دا خلکو د چاغو بس کلی حالانکه دې خبره نه ده چې بس کلی هغه ال تپاتې شو. دا چې کوم کسان به پوری وتی او هغه کې به دوه ډلې جوړ شو. یو ډله هغه و چې هغه کاملو حسن اسه چې کم دینو پاغو کې کمزوري و د ایمان او ځنې خلک هغه و چې هغه اکملو مطلب دا چې دا ایمانی درجه چې دین هغه ډیره سیوا و. نو چې دا کم لګ په ظاهره کې کمزوري او داغو نظر په ظاهره کې لګ په اسبابو خو هغه صرف توجه غختله چې داغو توجه بدله کړی شي. نو هغه کسان ویلي قالو ویلي غی لا طاقت لنا نشته د طاقت زمنګ د پاره اليوم ننرزي بجالوتا د جالوت او جنودي او داغه د لخرو چرته منګه 313 او چرته هغه لخر مقابله نشو کوله. قال الذين نو ویلي کسانو یظنون چې هغه یقینو انهم ملاق الله چې یقینا هغه دی ملاقات کوونکي د الله تعالی. هغه ویلي دا څه کوي تاسو دا څه خبره کوي کم من فئاتن ډیر کرته ډلا قلیلتن لگا ډیر زله لگا ډلا غلبت غالب شوی دا فئاتن کثیرتن په ډله ډیر باندې باذن الله په حکم د الله تعالی کې. په جهاد کې دی خبره تنه کتل کی چې د مسلمانانو ډله چې کم دینو هغه کم ده او د کافرو ډله چې کم دینو هغه زور د تعداد په اعتبار سره د اسلحه او د ساز ولخر په اعتبار سره سیوا ده. نو ځکه مسلمانان کمزوري شو. د دې وجنه حدیث کې راځي لن نغلب من قله دا چې کلم منګ چې کم دینو 12000 ته ورسیدو او بیا شکست رااله نو شکست بد کمی د وجنه نه چې زمنګ تعداد کمونه به ایمان کې اخلاص کې بچی دینو کمی. نو چې هغه دا خبره واوریدل نو داغه ایمان برابر شو. والله تعالی مع الصابرین سره دا چانه دی چې هغه د کلکیدونکو په دین باندې مقابله شروع شوله. ولما برزو او هر کله چې دی راوت المیدان ته لجالوتا جالوت او جنوده او داغه لخرو ته قالوا ویل دی ربنا ای رب زمنګا. د جهاد په میدان کې اول چې کم دینو اعتماد په اسباب باندې باندې کې اعتماد به په الله تعالی باندې. یا ایه الذین آمنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا واذكروا الله كثيرا. دا الله یاد به چې کم دینو هغه ډیر کې او دعاګانې بکې او بیا په دعاګانو کې ربنا د ربنا چې دینو ډیر طاقت دی. دلته وګوره څنګه طاقت یو ربنا ای رب زمنګا افرغ علینا راتوی ک په منګ باندې صبر را باندې راتوی کړي د وګو په شانته شیبه وثبت اقدامنا او مضبوط ک زمنګ قدمونه وانصرنا او مدد وک زمنګ علی القوم الکافرین په خلاف د قوم باندې چې هغه کافر دي. فهزموهم باذن الله پس دیو شکست ورکو دغه جالوتینو ته دغه لخر د کافرو ته باذن الله په حکم د الله تعالی د الله مدد د دې سره. وقتل داوود جالوت او وجلو حضرت داوود جالوت لرا جالوت چې دینو مړ دا داوود څوک دا حضرت داوود دی چې کوم د سليمان عليه السلام پلار دی. خو په دغه وخت کې دله چې کوم دینو پیغمبري نه ورکړل شوی او دا چې دینو وای دا جالوت دا په جنگ کې او د جنگ په چلونو کې ډیر ځای چې دینو پویو او دا په دغه وخت کې مقابله تراوته او आवाज یې وکړو حل مم مبارز څوک پتا سو کې د شته چې زما مقابله وکړي. حضرت داوود علیه السلام په دغه وخت کې کم عمر او دغه چې کم دینو مقابله تراله نو دوه ته ویل چې زه تل ماشومی کم عمر زما پتا باندې چې کم دینو ترس دی او زه پتا خپکیږم بل څوک پرې د چې زما مقابله لراش تم ماشومی. نو هغه ویل چې نازستا مقابله کولای شم. علماء دلته ذکر کړي والله اعلم چې هغه وخت مقابله چې کم دینو هغه به د غرغو په شکل کې به
نو د ده څه د دې حضرت داود څه مچوغنده وه، مچوغنده. نو په هغې کې کاڼې واچو او د جالوت د بدن چې دی نو ټول بدن پټو په زغره کې صرف یو تندی او سترګې ښکاره کېدي. نو هغه ځای چې دی نو پې ویشتو او هغه چې دی نو مړ شو، مردار شو. وقتل داود او وجلو حضرت داود جالوت لره. وآتاه الله الملک او ورکړو دی حضرت داود ته الله تعالی ورکړله دته الله تعالی الملک بادشاهي والحکمت او پویا. د حکمت نه مراد دلته پیغمبري ده، وروسته بیا هغه پیغمبر شو. وعلمه او یې ښودل دته مما د هغه څه نه یشاء چې خوښه وه د الله تعالی، او هغه څه چې الله تعالی ورته ښودلي. وروسته به راشي سورت انبیا کې وعلمناه صنعة لبوس لکم، د زغرو د جوړولو طریقه دغه رنګې د مرغو په ژبو باندې چې دی نو الله تعالی پویه کو. والنا له الحدید او وسپنه ول الله تعالی چې دی نو نرمه کړه. ولولا دفع الله الناس، حکمت د جهاد الله تعالی ذکر کوي چې ولې الله تعالی چې کوم دی نو دا خلق په یو بل باندې چې دی نو وجني، ځکه په ظاهره کې خدا وجل. الله تعالی فرمایي چې بدی کې چې کوم دی نو حکمت ته، او هغه دا دی چې ځنې خلق چې هغه کافر دي په ځنو خلکو باندې چې مسلمانان دي دی دفع کوي او د هغو شرونه چې دی نو ختموي. او که چېرته داسې نه وي نو بیا به په ځمکه کې فساد راغلی وي، چېرته یوه عبادت خانه به روغه نه وی پاتې شوي. لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیره، چې د الله تعالی نوم په کومو جماعتونو کې یادېږي نو د هغې دفاع به چې دی نو نه وی شوي. او دغه وجه د حدیث کې راځي چې ذروة سنامه الجهاد فی سبیل الله، د اسلام چې کوم ګوپ دی او اسلام په کومې خبرې سره ښایسته ښکاري نو هغه جهاد دی. او که دا جهاد نه وي نو نه به تبلیغي مرکز وي او نه به د صوفیانو خانقاه وي او نه به چې کوم دی نو د درس دپاره جومات وي، دا هر څه به وران شوي. ولولا دفع الله، او که چېرته نه وي دفع کول د الله تعالی الناس خلکو لره بعضهم یعنې ځنو د دی لره ببعض په ځنو نورو سره لفسدت الارض، نو خامخا ورانه شوې به وي ځمکه. ولکن الله، لیکن الله تعالی ذو فضل علی العالمین، د مهربانۍ والا دی په خلکو باندې. تلک آیات الله، دغه آیاتونه د الله تعالی دي. نتلوها لولو منګه دی لره علیک په تا باندې بالحق، د پاره د ښکاره کولو د حق. و انک لمن المرسلین، او یقینا ته خامخا د لیږلی شوو پیغمبرانو نه یې. ولې ځکه چې داسې واقعات دې بیان کړل چې هغه په یو کتاب کې نشته دی، او په داسې تفصیلاتو سره دې بیان کړل چې څنګه شوي نو هغسې چې کوم دی نو تا بیان کړه. نو دا دې کوم ځای نه بیان کړه؟ ځکه چې الله تعالی د طرف نه تا ته چې دی نو وحي کېږي، نو هغه چې دی نو بنیادي وجه ده او هغه ستا چې دی نو د پیغمبرۍ دپاره واضح ثبوت دی. و انک لمن المرسلین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الله زمون صغیره کبیره ګناهونه معاف کړه. یا الله زمون دا درس قبول کړه، په دې کې کومې غلطۍ نه کېږي یا الله هغه راته معاف کړه او د هغې د اصلاح کولو توفیق راکړه. یا الله د دې قرآن کریم په نقش قدم باندې د ژوند تېرولو توفیق راکړه. یا الله دې سره مینه محبت زمونږ پیدا کړه، د دې تلاوت د دې ترجمې په دې باندې د عمل توفیق راکړه. یا الله د احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کړه، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو سره په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړه. یا الله کورونو کې په کوم ناستو کسانو په خپلو خپلوانو کې څومره پریشانۍ ني بیمارۍ ني، یا الله هغو ټول پریشانۍ ختمې کړه، بیماریو نه له شفا ورکړه. چا څه قسمه ضرورتونه یې حاجتونه یا الله حاجتونه وله پوره کړه. ته زموږ نه راضي شه. یا الله د خپل دین حفاظت وکړه. څوک چې ستا د دین حفاظت کوي یا الله د هغو حفاظت وکړه. څوک چې ستا د دین سربلندي غواړي یا الله هغې سربلنده کړه. د هغو په کورونو کې خیر او برکت واچوه، د هغو په مالونو کې برکت واچوه. یا الله څوک ستا د دین مدد کوي یا الله موږ د هغو نه جوړ کړه. او څوک چې ستا د دین رسوایي غواړي یا الله ته هغه رسوا کړه او ته موږ د هغو نه مه جوړوه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.